دا مفعول به بحث تے دا دویم منصوب دے دا منصوباتنا وهو او دا مفعول به چے دے اسم ما دا اسم دا حغسیز دے وقع علیه چے واقع شوی پا دبان فعل دا فاعل وهو اسم ما وقع دا اسم دا غدے چے واقع شوی پا غیبان فعل دا فاعل زچے ما ضربا زیدن عمرن نو دا عمرن اسم دے دا آغا سڑی دا پارا چی بہر یو طالب غوالے دے اسم ما وقع چی واقعی پا غبان فعل دا فائل علیہ چی ہوئی پدی سر مفعول لہو او مفعول فی وغیر اوتو او چی داوی فعل الفائل نو مفعول مطلق تیوتو لکا ضربا زیدن عمرن نو دا عمرن مفعول بہی دے او دا عمر دا آغا سڑی دا پارا نم دے چی دا کم سڑی سرا گیلا دا او چشمے چولی دی پاگئی غریب بانے ضرب راغلے لے او مراد دا وقعنا نسبت تے چی نسبت شوئی دا فعل دتا برابر خبر دا چی دا نسبت ایجابنی او کسلبنی نو ما ضرب زیدن عمرن تم شامل شو وقد یتقدمو کلنا کل مفعول بی با مقدم را دی علی الفائل پا فائل بانے دا خبر مخ کے ذکر شیو پا فائل کے دا خبر ذکر ہوا کنا ذکر ہوا بے در تلام در لاکا چرا طالب تزڑا خبر رایا دشی او دارنگی مفعول بی پا فعل مقدم کی گئے در تا ذکر نکو لکا وجہ الحبیب اتمنى وجہ الحبیب اتمنى فعل فائل لے او وجہ مضاف تے الحبیب تا او مضاف سرد مضاف علینا مفعول بی مقدم وجہ الحبیب اتمنى ترکیب بسنگ کے چی وجہ مضاف الحبیب تا اگر مضاف علینا مضاف سرد مضاف علینا مفعول بی مقدم او اتمنى فعل فاعل لے لکا ایاک نعبدو ایاک مفعول به لے او نعبدو فعل فاعل لے ایاک نستعین ایاک مفعول به لے او نستعین فعل فاعل لے نو کلنا کلم مفعول به مقدم کیگی ذکا چے فعل قوی العمل لے فعل معمول مقدم و مؤخر دوارو کی اوشان عمل کئی نو کلنا کلا مفعول به پا فعل بانے مقدم کی خبر ختم شوا اس در تبلا خبر کئی چی وقد یحذف فعلہو کلنا کلا بحذف کی فعل دا مفعول به دا دی مفعول به فعل بکلنا کلا حذف کی لقیام قرینت پا وقت دا قیام دا قرنے کی لقیام قرینت کی دا لام پا مانا دا وقت ہے لام پا مانا دا وقت سرازی لکا قیم الصلاة لدلوک الشمس یعنی اقیم الصلاة لوقت دلوک چه زوال شنو بیا دا ماسپخین موز کوئی اقیم الصلاة لدلوک الشمس اے لوقت نو دیلام تلام توقیتی وی نو حذف کی گی فعل دا دل قیام قرنتن یعنی لوقت قیام قرنتن کلا قرنہ موجود وی او جوازن دا حذف بچ کمدانو جائزی لکا زیدن پا جواب دا اغا چاکی چه تانے تپوسو کو من نظربو جو طالب تانا تپوسو که چه سو کوام علی طالبانو که کم روان طالب دے اگر ورطوی چه زیدن دیر روان دے ہوا اصل کے لئے اضرب زیدن یو طالب تپوسو کو دا استادنا من نظربو تا خوجی کونٹی راڑی دا پچیرہ باندے کے من نظربو نوئی العصا لمن عصا العصا کونٹی دا گچا دا سب چنا فرمانی عصا تا عصا ذکوی عرب وی العصا لمن عصا چکم سڑینا فرمانی کئی نو طالب استاد توی من اضربو جی سوکوا نو تیوی زیدن سبق نے آدائی یعنی اضرب زیدن نو اضرب اگا فعل لے او آگا دے لگیا نو دلتا کرنا مقالیہ دا کرنا ذکر چاہتا تا پوسو کو من اضربو ندو ورطوی زیدن نو مذکور فی السؤال کلمات فی الجوابی چاہتا پا سوال کے وی سوکو نو خبر دا والو دا زیدن دا مننا چی زید تا چکم دنو انگور ورکا یا خطکے نا ضربا ورطا ورکا دکا خبر ضربا کے دا من اضربو نو مذکور فی السؤال کلمات فی الجوابی او دا قرینہ مقالیہ شوا کلنا کلبا قرینہ حالیوی یو طالب دا احرام صادر چولی دی سینے نے میں صادر چا پیرا کڑ دو لنگی والے لے او پسر بانے ٹوپائی موپائی نشتا
न तोरते मक्कता तोरता दुमर सिर्फ हुए मक्कता यानी तुरीदु मक्कता या तो साफिर मक्कता सफर के मक्की था एहराम को सड़े खाना काबी था तड़ी चो सड़े खाना काबी तरवानी बराबर खबर दे हज तरवानी को अमरी तरवानी एहराम बतड़े खुदे देता सुटूल बूजी न पेखौर पर अडबा ने अक्सर हाजान में एहराम उतड़ी याद इस्लामाबाद एहराम उतड़ी द्वरकातों की और ब्यादा हगीन रुस्तु नियत उतड़ी अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज्ज फयस्सिरहु लियो ब्यादा सरना सादर लरी की और ब्या वही लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक ए मुहरिम सुसड़े दे बगंडली शिवी जामे आतर मतरदाने इस्तेमाले लिखियो सड़ी दे इहराम दो सादरी ददान न चाहते रकड़ी भी होता वर्ता हुए मक्कता न मक्कता मफूल बिही दे और दल तफेल हरफ शवेल करीने हालियन हाल दाग परीबा ने दलालत के चिमक्के तरवान दे करीने फला हालिया रंग रा बबी हाल रा मपुर दाग रंग न मालूमी चले हराम जामी अचोली ने हराम जामी बल से पखलक ना थी पर तमाम दुनिया की सिर्फ यो खाना काबला चाहे पर खलक हराम तड़ी मदीने तन तड़ी मदीने तड़ी बे हराम न तड़ी बैतुल मक़दिस तड़ी ने हराम मन तड़ी कुछ खाना काबी था द हज पनियत है द उमरी पनियत लियो सड़ी जामिया चोरी होता और तवे मक्का था दल तफेल हज़फ का करीना हालिया मौजूदा समाना तुरीदु मक्का था या तो साफिरु मक्का था वाला कुल हाल दल हज़फ दफेल चकंदर शेवेले वुजूबन और करना कलब फेल हदफ की पहस्व वुजूबी सरा पहस्व वुजूबी सरा लेकिन फी अरबात मवाज़िआ फसलूर दैनु की फी अरबात मवाज़िआ फी अरबात मवाज़िआ इन पकार दे का मवाज़िआ पकारता ना तब कम नोट चुके दा सुन दा इबारत मुंगा संगो आयु फी अरबात मवाज़िआ और फी अरबात मवाज़िआ लका फी हरफ जर दे और अरबातिन दा चिकमना रागी दा पारा मजरूर दे और दा मावा सपका दे मवाज़िआ लका सीगा दा मुंतहल जुमू दा सीगे दा मुंतहल जुमू माने जर नाराजी दो दे वही सलूर गईनु के बदा हालत की पास भी वजूबी सरा मोतले एतराज कई कि हसर दे पसलोर के न मनम ददीन मा सिवान औरम देर गईनु दियाल तम हदफ कीगी दूर बला गईनु दियाल तम हदफ कीगी मंगा जवाब को मंगा दे सलूर गईनु सलूर मशहूर गईना नूर चिदीना का गैर मशहूर दी यादा चाह पदी के दाखिल दी अगर नूर चिदी दे वही वो वजूबन और करना कल बफेल हदफ की पहस वजूबी सरा फी अरबात मवाज़िआ पसलूर गईनु की और दीन मा सिवा चिकम नूर गईन दी या और चिकम अगर नूर दी आ कसीरुल इस्तेमाल नहीं दी यादा चाह पदी की वर दाखिल असल के पबाब द इगरा के हदफ की लका अखा का असल के दे अलजिम अखा का रूर शरूर अखा का इगरा दा तालिब परीबा ने बरंगे अख्तके चदा मफूल भी मुहतम बेशान निशा बवी निसा अलजिम अखा का रोड दे लगे रे तख्ती वी निसा अलजिम अखा का लल के अलजिम च कमदना का मुकद्दर दे कलना कलब मंसूब अलल मदहवी लका तालिब वही अल्हम्दुलिल्लाहिल हमीदा नो अल हमीदा पा आनी बानी या पामदहू बानी मंसूब दे या ज़हबल फासिक अल्लईमा नो अल्लाइमा मंसूब दे पानी मुकद्दर सरा कला न कला द तरहम द वजन मम या खा कसीरुल इस्तेमाल ने दी यादा चंदी मुनादा वगैरह के दाखिल ली खैर अगेबा ने बरुस्त बास को अल अव्वल समाईयुन रुबने किस्म समाई दे यानी मस्मूअ मिन अल अरब दे कानून वर्तनिश्ता अरब न मंगरा से औरी दी मस्मूअ मिन अल अरब अगे तो ही चाहिए para कानून नी खो अरब दक्का से इस्तेमाल लका देवई अव्वल समाई दे लका इम्राअन व नफ्सहू इम्राअन मफूल बिही दे और ददी फेल महजूफ ते असल के दे उतरुक इम्राअन व नफ्सहू प्रीदा सड़े उदागा नफ्स प्रीदा सड़े उदागा नफ्स ददी दो मानी दी
مطلب دا ده چې هغې سړي نه وتښته اترک امرأ و نفسه د هغه نه لرې شه اناکاره سړی دی پرېږده اناکاره دی ناکاره سړي سره سړی نه اوسېږي یا دا معنا چې هغه سړی ښه سړی دی د هغه بد مه وایه ژبه او لاس د هغه نه بچ کړه نو دوه معنې دي یا خو دا چې هغه سړی پرېږده څه معنا فاسق دی یا هغه سړی نیک دی نو هغه ته ګوره څه وایم په ژبه هم هغه ته څه مه وایه او په لاس باندې هم هغه ته تکلیف مه رسوه نو عرب د دې ځای نه فعل حذف کوي او دا ځکه حذف کوي چې دا کثیر الاستعمال دی عرب دا ټکي ډېر استعمالوي او کثرت استعمال تقاضا دا تخفیف کوي او دارنګې وانتهو خیرا لکم آیت ته د قرآن مجید وانتهو عن التسلیس اے نصاراو دا تسلیس عقیدې نه منع شئ د نصاراو دا عقیده ده ان الله ثالث ثلاثه الله تعالی دریم د دریو دی عیسایان وایي چې دا درې یو دی چې نو یو خدای ته جوړ شي هغوی وایي 3 and 1 درې نه یو جوړېږي نو عیسی علیه السلام او بیبي مریم او خدای دا درې واړه چې یو دی چې نو یو خدای ته جوړ شي هلکه درې وي یو وي او قل هو الله احد الله تعالی خو یو دی نو د عیسایانو دا عقیده ده چې درې یو دی شي نو د هغې نه یو خدای جوړ شي نو قرآن ورته وایي انتهوا عن التسلیس او عیسایانو د تسلیس د عقیدې نه منع شئ او واقصدوا خیرا لکم نو واقصدوا فعل دی حذف شوی دی واقصدوا فعل دی هغه حذف شوی دی او خیرا د هغې دپاره مفعول به دی قصد کوي خیر چې هغه عقیده د توحید ده د توحید عقیده دا تاسو دپاره بهتره ده الله تعالی احد دی الله تعالی صمد دی هغه لم یلد ولم یولد دی نو د توحید عقیده هغه قصد کوي نو وانتهو عن التسلیس اے نصاراو ځان بچ کوي د تسلیس نه او دا خیرا مفعول به دی او د دې فعل محذوف دی اصل کې دی واقصدو خیرا تاسو قصد کوي هغه خبره چې ښه ده چې هغه د توحید عقیده ده الله تعالی وحده لا شریک دی نو دا خیرا مفعول به دی او دلته کې دا حذف ذکر راغی ته چې یو سړی د یو څیز نه منع کړي همیشه دپاره چې ته یو طالب د یو خبرې نه منع کړي او بیا ورته داسې یو شی ذکر کوي چې هغه واجبي هلته کې لازمن د واقصدو ټکې به چې کوم ځای یو طالب ته وایي لوبې پرېږده لوبې پرېږده یعنې څه معنا سبق ته متوجه شه ته چې یو طالب د لوبې نه منع کوي خو دې وجې نه چې سبق ورته خرابوي نو مطلب دا سبق یې راوه لوبې پرېږده نو قانون دا دی چې یو سړی ته د یو څیز نه منع کوي او د هغې مقابل کې یو شی وي چې هغه بهتري نو هغه به ورته وایي که نه چې دا کوه او دا مه کوه خو پرېږده څه معنا ویښ شه کتاب مطالعه که نو دلته کې چې موږ هغې د تسلیس نه منع کړل او د خیرن ټکې منصوب دی نو معلومېږي واقصدو دلته مقدر دی واقصدو خیرا لکم تاسو قصد کوي هغه شی چې کوم تاسو دپاره بهتر دی سیبوی وایي دلته واقصدو مقدر به راوباسي دا مذهب د سیبوی دی او کسایی وایي چې دا خیرن د یکون د وجې نه منصوب دی هغه ورته یکون راوباسي واقصدو مونږ راوباسو د سیبوی په نسبت باندې او هغه وایي وانتهو یکن خیرا لکم دا منع کېدل به درته ښه وي یکن خیرا لکم نو دا بیا خبر د کانه شو یکن خیرا لکم خبر د کانه شو بیا او بعضې وایي چې نه دا وانتهو خیرا فراوی چې په دې صورت کې دا صفت دی دپاره د موصوف محذوفه دا مفعول مطلق دی وانتهوا انتهاء خیرا لکم دا خیرا د انتهاء دپاره صفت دی موصوف سره صفت نه مفعول مطلق او دا په مفعول مطلق باندې منصوب دی وانتهوا انتهاء خیرا لکم بهرحال سیبوی باندې دلته واقصدو مقدر دی تاسو قصد کوي هغه شی چې کوم تاسو دپاره بهتر دی او دارنګې و اهلا اصل کې دی اتیت اهلا
او د سهلن معنا دا وتیت سهلن. عرب ملمت اهلن او سهلن وی د ملمه د خوشحالولو د پاره. اتیت اهلن خدای دې راول خپل کور ته رالی. ملمه خفه کېږه مدم د کور دا ستا کور دی. ملمه اصل کې شرمېږي چې یاره زه دې سړي ته رالم دی به زما په راتلو خپه چرته ني باندې سړي په تندي باندې 12 بجاوېږي چې ملمه وګوري. نو دا ورته وایي چې سړیه مه خفه کېږه اتیت اهلن ته خو خپل کور ته رالې موږ ټول ستا خپل خپلوان یو. خپل کور کې خو سړی خوشحالېږي د مېلمه خوشحاله شي چې لکه دی زما په راتلو خوشحاله دي. او وتیت سهلن تا قدم کې خود په نرمه ځمکه زمونږ د کور ځمکه ډېره نرمه ده د مېلمه خپې ښکلی چې راځه په خیر رالې سخته ځمکه نه ده کنایه ده چې زمونږ ډونه تا دپاره پاسته او نرم دي پاسته او نرم دي. نو دلته کې اتیت هغه فعل دی محذوف دی او وتیت فعل دی هغه محذوف دی. اهلن معنا اتیت اهلن تخپلوانو ترالی او سهلن معنا وتیت په نرمه ځمکه د خپه کېښوده لا حزنن حزن سختې ځمکې ته وایي. نو په دې ځایونو کې فعل هغه چې کمدنو عرب حذف کوي او دا حذف سماعي دی ځکه عربو نه موږ دا دقسې اورو عربو نه موږ دا اورو. اهلا وسهلا ویا مرحبا بكم وی ویا مرحبا یعنی رحبت مرحبا فراخ ځمکې ته رالې فراخ ځمکې ته. وضاقت عليهم الارض بما رحبت رحبا منا اتيت مكانا رحبا اتيت مكانا رحبا. والبواقي قياسية او دري نور ځایونه قیاسي دي هغې باندې نورم قیاس کولی شي. قیاسي هغه قانون ته وایي چې هغې باندې نورم قیاس کولی شي. نو یو ځای خو سماعي و هغې درته بیان کو او درې ځایونه هغه قیاسي دي. پوهېږئ که نه چې ما ته سرخوده وایي عبدالقاره پوهېږي ته چې ما ته دلته مخامخ ناست نو ښه به د ما خبرې به د دماغ کې ورننوت. قابل طالب که دلته ناست نو خیر دی ځکه خو قابل دی او کم طالب چې کمزوری مخامخ چې په دې دماغ کې ورته سبق داسې منډي. زموږ یو استاد خدای دې خوښي زموږ ورته مخامخ ناست نو باقاعده داسې به که پوه شوې په دې دغه به یې داسې ګوتې ووالو مطلب چې طالب متوجه شي او پوره سخت به یې والو داسې هم نه پوره لکه چې سره بیا بیدار ناست هغې استاد ته وې پوه شوې او که نه. وعلى كل حال والبواقي قياسية. الثاني التحذير دویم قسم اغا تحذير دے. تحذير لغت کے تخویف تویو سڑے یرول. ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله حذر يحذر تحذير معنی یرول. تحذير پخای حلوا باندې دوخیگان دی یو خای معجمه ده یو خای معجمه ده چا باندې چې ټکې دی او یو حای حلوا ده حای حلوا چې تاسو ته تره ور حلوا یو سوچه غوړي پکې وي نو دا حلق به مو بیا حیخ ادا کولی. نو والثاني التحذير او په اصطلاح کې تحذير څه ته وایي وهو معمول او دا معمول له په تقدیر د اتقي سرا تحذيرا مما بعده. دا به تیرې د ما بعدنا دا به تیرې لکه ایاک والاسد زمری د مخامخ او تا یې سړي ته وایي ایاک والاسد یعنی اتق نفسك من الاسد او والاسد من نفسك ظالمه زمری د شابه کوټې ته دننه کېږه. نو په دې کې موږ هغه فعل حذف کړلو ځکه مقام ډېر تنګ دی او خطره ده چې دا زمری په دې سړي باندې حمله ونه کړي. ایاک والحیة ځان بچ کړه مار نه ظالمه مار دی. نو په دې صورت کې که ته اتقي ذکر کوې نو هلته کې مارو پې حمله کړي نو په داسې حالاتو کې چې مصیبت بالکل نازلېدونکې وي او د سړي خیال نی نو هلته کې خیر میل بیا لر کوه هلته بیا مطلبي خبره کوه. د دې افغانیانو عجیبه خبرې ټیلیفون باندې خو ډېرې پیسې لګي دی به هلته کې مکې ته ټیلیفون کوي ته ښې پلان کې ښه دی هغه مطلبي خبره ته میز کې هېره شي هلکه وایه چې پلان کې در روان دی شابه مطلبي خبره به کې مکه مکرمه کې یو ځل ما خط کړو ډاخانه کې نو یو د بلوچستان حاجي صاحب راته ما ته به یو خط ونه لیکې
بوډا سړی نو زما ټول اوس ودېدو ما اوبه لیکم درته خط ولې باندې لیکم نو خط مې چې شروع کړ ده په پلان کې مې سلام وایا په پلان کې مې سلام وایا 300 نمونه نو مې دا نه لیکم چې ټول بلوچستان باندې مې سلام وایا نه کنه چې خپه کېږي بیا چې نمونه وانلم نو یو پاڼه سو پوره په سلامونو ډکه او بیا نورې خبرې مطلبي خبرې بیا نورې دې ما ته د ماشومانو فوټوګان هم راولېږئ نو ما ورته کاکا څو ورځې دې وشوې زما 3 مرض ده تو لعنت دې مې زما خو کالو شم نه لیکو چې مونږ ته فوټوګان مې هغې وایي ګوره حاجي دی بې خیر ده ولیکه خط مې ورته پوره 3 صفحې ولیکلو بیا مې ورته نو ویې شلولو بیا ویره واقعي ستا دا خبره ټیک وه خلک وایي ما ستا د پلار د نوکر خو نه یم 3 ګنټې خو مې ستا په خط تېرې کړي نو بهرحال په داسې حالاتو کې چې زمری را روان دی او مار هغې سړي سره جوخت دی او ته ورته اتقي متقي یادی خوړلی به یې درنه نو بس فعل درکو ضروري خبره بیانوي ایاک والاسد ځان بچ که ظالمه زمری دی زمری دی بس دومره وایو دا م وایه ځان بچ که پښتو کې مې زمری دی بس مار دی بس دا کافي ده ورته بس نور دی چې ته ورته هغه یادی وعلى كل حال التحذير که ډېر وخت هغه بنه لګي فوراً به سړی یری الثاني التحذير تحذير لغت کې تخفیف شیء عن شیء یو شی به د یو څیز نه یو په اصطلاح کې دا معمول دی په تقدیر د اتقي سره تحذيرا ته به دا سړی یری مما بعده د ما بعد نه چې هغه الاسد دی ځکه چې وخت ډېر تنګ دی او مصیبت لګیا دی په سر دی نو مطلبي خبره بیانو بس اکتفا د محذر منه په ذریعه باندې وکړه ایاک والاسد اصله اتقک والاسد اصل کې داسې و اتقک ځان بچ که ته د زمري نه او زمری بچ که د ځان نه کمال مبالغه ده پکې چونکې اتقک کې 2 ضمیره جمع شو اتقی کې یو ضمیر د انت دی هغه مخاطب ته راجع دی او کام نو ضمیر د فاعل او مفعول چې د یو څیز دپاره راشي نو دلته بیا عرب نفس راړي نو مونږ داسې وایو چې اتقي نفسک اتقي نو اتقي مونږ لرې کو د ضیق وقت وجه نه نو نفسک مو ورسره لرې کو نو چې نفس لرې که نه یوازې که پاتې شو او که ضمیر مرفوع منصوب متصل دی او منصوب متصل خو بغیر د عامل نه نه راځي د دې په دې به منفصل راړي ایاک څه به راړي نو بس ایاک والاسد دا چې کوم دنو کافي دی اصله اتقک والاسد او ذکر المحذر منه یا ذکر شوی محذر منه مقرر لکه الطریقه لارې نه ځان بد که ظالمه لارې نه موټر را روان دی خوش الطریق اتق نفسك من الطریق والطریق من نفسك یا لکه الصبیه الک دی الک یو سړي خیال نه ته وړو کې معصوم دی او دی په موټر بوځي الصبي ظالمه موټر الک نه بچ که لاندې هغه د معصوم الک ته معصوم نه ښکاري ډریور ته یعنې ځان بچ که وړو کې معصوم دی چېرته خپو کې دل نه کې په موټر باندې ونه وی یا الجدار ظالمه دیوال را پریږدي رخصتي کله نه کله دیوال را پریږدي او یو طالب خو دغسې رواني د سبق په فکر کې الجدار دیوال را پروي ظالمه اتق نفسك من الجدار والجدار دې ټول ځایونو کې فعل چې کوم دنو هدف کېږي بس ته ګورئ ورته مفعول به وهو اسم ما دا اسم دا هغه دی وقع علیه چې واقع وي په هغه باندې فعل د فاعل وقع علیه د وجه مفعول به له وغیره ووتو او فعل د فاعل چې مفعول مطلق ته ووتو او مراد د وقوع نسبت ته فعل مفعول به ته برابر خبر ده چې ایجابني او که سلبني نو موجبه او سالبه دواړه پکې داخل شول لکه ضربا زید عمرا وقد يتقدم على الفاعل کله مفعول به په فاعل باندې مقدم کیږي ځکه التباس نشته د هر یو ځان ته مستقل بیل اعراب ده لکه ضربا عمرا زید ضربا عمرا نو التباس نشته ها چې په کوم ځایونو کې فاعل او مفعول دواړه د اسماء مکسورونه وي دغه تقدیم د فاعل واجبي لکه ضرب موسی عیسی ضرب موسی عیسی د کالته التباس را دي دغه مقدم کیږي په فاعل باندې
او بلکې په فعل به مقدم کیږي لکه وجه الحبیب اتمنا وجه الحبیب مفعول به ده او اتمنا فعل فاعل له دغه چې فعل قوی العمل له نو ده معمول مقدم او مؤخر دواړو کې یکسان عمل کول شي او بیا درته وی وقد يحذف فعله کله نه کله به حذف کیږي فعل د مفعول به لقيام قرینه اي لوقت قيام لقيام کې دا لام توقیتی ده لام په معنا د وخت را دي لکه اقیم الصلاه لدلوک الشمس یعنی اقیم الصلاه لوقت دلوک الشمس د ماسپخین نمود مبارک د آیت ده او دا حذف بجایزی لکه زیدن په جواب د هغه سړي کې تدرنه تاسو کو چې من اضربو سوق درته وم من اضربو تا ورته وی زیدن سمانا اضرب زیدن اضرب ځکه چې مذکور فی السؤال کلمات فی الجواب او دلته قرینه مقالیه ده دلته قرینه او کله نه کله به حذف کیږي د قرینه حالی د وجنه مصنف داغه مثال نه دراړلې هغه وی د نحو ملاخوس بالغ شوی ده نحو امیر کې طالب نابالغ او چې د نحو تراشی نه بیا بالغ شي نو بالغ ډیره خبره بیا د ځان نم جوړي نو د قرینه حالی مثال درته قصدن رانوړو طالب د ځان نه مثالونه جوړول شي دومره جاهلات چې پدیم نه پویدات چې طالب د ځان نه مثال هم نشي جوړولې نو د هغې مثال دی لکه چې یو سړي د حرام جامې اچولې دي دوه څادرې او په سر باندې پټکې او ټوپۍ نه ده نو ته ورته مکته یعنې تریدو مکته هلکه دا دوه څادرې چې د ځان نه چاپېره کړي د احرام خو سړی خانه کعبې ته تړي معلومیږي عمرې ته ځي یا حج ته ځي نو تا ورته مکته ای تریدو مکته خدای دې تاسو مونږ بار بار هغه ځای ته بوځي نو د پېښور په هوایي اډه تا یو سړی وکتو قد خلع سراویله وقمیصه ونزع عمامته من راسه ولبس ثياب الإحرام حيث اتذر بالإذار وارتدى بالرداء لنګ د ځان نه چاپېره کو صادر او تا ورته وې مکه ای توري دلته قرینه حالیه ده رنگ را ببی حال را مپر صادر دې د پاره دي چې یار خانه کعبې ته روان دی ووجوبا او کله نا کله به حذف کیږي وجوبا لیکن فی 4 مواضع پسلورو ځایونو کې او دا حصر پسلورو کې دا د وجه د کثرت استعمال د وجه نه دینه ماسبان اورم ډیر ځایونه دي بیا به ورسره که خیر ګورو نو دا موه چې حصر د پسلورو کې باطل نور ځایونه هم درته وښیم نو لکه دا څلور ذکر کل چې دا مشهور دي ټولې خبرې به د چا پلار یادې کړي د نحو مولا ته خو لږې لږې خبرې ښه د نحو طالب ته ټوله نحو به د چا پلار یاده کړي قافیه کې به څه خبرې وایي بیا سره جامې کې به راځي او که ډېر شوق وي نو بیا ورپسې رضي وګورئ عبدالغفور وګورئ محرم افندي وګورئ قابلې باسولې چېرته تللی نه دی نو لږې لږې خبرې به سړی یادوي سر کې ماشوم کوکو وایي ورته بیا رو ډوډۍ بیا رست ورته روټۍ وایي نو درجې دي لترکبن طبقا عن طبق په مزه به که خیر رسئ بیا به در سره ولیکي فاضل دارالعلوم حقانیه بیا به شمله نیغه ساتي وعلى كل حال نو ډېرې خبرې یکدم نه بیانېږي نو څلور ځایونه مشهور بیان کړ الاول سماعي لومبنی سماعي دی یعنی مسموع من العرب دی قیاس سره په دې کې دخل نشته لکه امرأ ونفسه عرب وی امرأ اصل کې اترک امرأ ونفسه دا سړی او دا سړی دا ذات پرېږده دا ښه سړی نه سره مه کښېنه امرأ ونفسه اترک امرأ ونفسه یا دا یو طالب ته یو مولا بد وی او ته ورته عمران خدای ته وګوره دې مولا پسې بد مای دا بزرګ دی د ده نه ژبه او لاس بچ کا دا خدا رسیده دی چېرته په عذاب کې مبتلا نه شي نو اترک هغه چې کوم دنو مقدر دی نو یا واو په معنا د مع دی اترک امرأ مع نفسه یا واو عاطفه دی دواړه پکې جایز دي او دارنګې وانتهو خیرا لکم عیسایانو ته خطاب دی نصاراو ته وانتهو عن التسلیس او عیسایانو د تسلیس نه منع شي ان الله ثالث ثلاثه مو وایي هغه وایي ان الله ثالث ثلاثه او خیرا کې دمغه خبره ده
वजह पर वजह के खबर हमने पसके पदी तरकीब की खैरन अगा इसम दे जदा अगा आमिल हदफ शे दे पहस वजूबी समाई सरा पहस वजूबी समाई सरा खैरन वक्सिदू खैरन तासो कस कई खैर चेगा तौहीद दे तौहीद चकम ने इख्तियार कई नसीबे वर्त वक्सिदू रो बासी और किसाई वर्त यकुन रो बासी यकुन खैरन लकुम और फर्रावी दा खैरन सिफत द पार द मौसूफ महदूफा दे वंतहु इंतहाअन खैरन जब मफूल मुतलक और दारेंगे व अहलन व सहलन असल के दे अतईत अहलन अतईत फैल फाइल महदूफ थे और अहलन दागे द पार मफूल भी दे और द सहलन माना व तईत सहलन अरब मिलमत अदा हुई मिलमत हुई अतईत अहलन खुदे दरा वाल खपल कोर तराले मिलमा डेर खुशहाल छी चेहरा द कोर मालिक पमा खपन दे वतईत सहलन ता कदमुन के खुदल पर नरम कदम द कोर मका दा मिलमा द पारा नरमदा दा मिलमा द पारा नरमदा द सखियानो द कोर स्मका आगा नरमई और द बखील आगा सख्त बखील तोबा बखीला गमे सीमो जरमी खोरन सखिया दे अमवाल बरमी खोरन समगा कोर द सखियानो दे द सखी द कोर मका दा नरमो पस्तवी और सख्तनी बस दुमरा काफी है।